السلام علیکم مینوال امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. عزتمنو د کېدن شوي جینۍ سره په غنو کې دغه غلط کار وشو او بېقاعده په سوشل میډیا باندې عزتمنو دغه ویډیو وچلېدله چې مینوال دغه ویډیو اخر د دغه کېدن شوي خلک ته ورسېده. هغه عزتمنو ډېر سخت په مصیبت باندې واوښته. دغه جینۍ سره جنګ جګړه شروع کړه چې ته اخر ولې داسې غلط کارونه کول. راځئ مینوال دغه جینۍ خبرې تاسو سره موږ په دې ویډیو کې شریکې کوو. ما سره د ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي. د دې معلومات نه مخکې اول زه تاسو ته دا یادګي نه وکړم، تاسو کو چارې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نه وي وای چینل هم نه وي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې سره د ټاغې نشان وهئ چې هر یو نوی معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. عزتمنو نن سبا دغه شانتي قسم طریقو باندې ناروا کارونه کیږي چې نن څنګه عزتمنو دغه جینۍ کویدن شوي وه. بېقاعده عزتمن دغه جینۍ به خپل دا کویدن شوي خلک سره په موبایل باندې غپ شپ خوب هم لګولو. مینوال دې جینۍ اخره کې د بل ګاونډي خلک سره په موبایل باندې غپ شپ شروع کولو چې اخر عزتمن دغه جینۍ دوکه شپله ځانګړې پټو ته یې بوتله. په پټو کې ورسره عزتمندان ته غلط کار وکړلو. د هغې نه بعد به عزتمند دغه خلک د دې جینۍ نه ویډیو کړی. دغه ویډیو بېقاعده په سوشل میډیا باندې وایرل شوې وه چې دغه ویډیو اخر عزتمند دغه کویدن شوي خلک ته ورسېدله او بېقاعده دغه جینۍ ته یې رابطه وساتله. ورته ویې ویل چې تا ته خو ما موبایل د دې دپاره اخیستی دی چې یعنې ته ما سره غپ شپ لګوه. زه د دې نه څه خبر یم چې ته به د پردو خلکانو سره په موبایل باندې غپ شپ لګې او داسې مصیبت په یعنې سازېږي. اخر عزتمند دغه جینۍ د کویدن کېدلو او د واده کولو نه دغه خلک انکار وکړو او ویې ویل چې زه هېڅکله دې جینۍ سره نه واده کوم او نه دا زه د ځان نه د خپلې زندګۍ ملګری سازوم. مینوال زموږ د دې ویډیو مقصد هم دا دی چې هغه جینکو ته دی چې هېڅکله یې پردو خلکانو سره په موبایل باندې غپ شپ مه سازوئ او خدای مکه الله مکه دا ته خپله زندګي به خرابه کړي. زموږ د څه عزتمند ته نن زه معلومات د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې سره د ټلۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.